دا کشمیر ته واستو چې په هندوانو ډزې وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما مروت قوم مشرانو، زما عزیزانو، زما رونو، کشرانو په جمع السلام علیکم. اول خو د تاسو مشرانو نه نظرالدین خان دونه معافي غواړو چې دوره لیټ شه، تاسو ډېر انتظار وکړ. خو پروګرام د هشام خان و تاخیر وشو. زه خو سهار نه نن چې دا ناست وم او دا تترخیل علاقه مې وکړه، بیا موجود وم، ما ته بیا لیټ ناظم صاحب وویل چې 5 بجې 5:30 بجې بیا رئیسه نو زه راغلم. خو هشام خان کنونشن نن راغوښتی ده په غزني خیل، 2.5 زره تاسو ته به کارډونه راغلي وي. د پی ټي آی کنونشن ده، نو بیا لاړ، نو زه راغلم، حاضر شوم په غزني. زه خو تاسو ډېر ښه پېژنم، تاسو ما پېژنئ. 40 کالونه چې دا موږ تاسو خدمت کوو او د زمونږ نیکه سن 36 کې تاسو کامیاب کړی و. نو دا وګورو 80 کاله وشول چې برادران او د موږ خاندان تاسو خدمت کوي. خو بدقسمتي دا ده چې 13 کالونه موږ حکومت جنډه نه ده لیدلی، ولې چې دلته موږ فیل شو. چې فیل شي سړی بیا خو چې دا هلته حکومت ته نشي ورګړېدی. نو عزیزانو د ځل تبدیلی خبرې کېږي، نو موږ هم خپل نوجوانان میدان ته راباسلي دي چې بھئی نن سبا د نوجوانانو دور ده. نو هشام خان ډاکټر صاحب دا، ډاکټر هم دا، پڑھا لکھا هم دا، امریکې کې هم سبق ویلی دا، قابل انسان دا او انشاءالله نوجوان دا که خیري شبه مو خدمت کوي او کړی دا 15 کالونه موږ د علاقې کې چې دا حلقه دته حوالې کړی دا او دا چارې کوي. نو انشاءالله دی به داسې چارې درته وکړي چې همیشه دپاره به تاسو یاد ساتو. لکه چې همایون سیف الله خان سن 70 کې نوجوانو 26 کاله عمر او 26 کاله او داسې اوبو سکیم درته جوړ کړ چې مراد خانې پهل ځل د بمبې د هغه نه پایپ لاین اوبو وڅښلې. نه خو ناروغان به وو، بیماریانې به وې، نورې کیسې به وې، مال مویشیان به تاسو به یو تالاب نه اوبه څښلې. عزیزانو دا اوبو پروګرام زه در سره واده کوم چې همیشه دپاره د ده حل به وباسو او دا به حل صرف په ټیوبیل نه روزي، دا به حل داسې روزي چې یو جامع پروګرام به جوړو. لکه د پېښور واټر سکیم ده، د اسلام آباد واټر سکیم ده، د لاهور واټر سکیم ده. داسې به دې ضلع کې انشاءالله اوبه مو ډېرې دي، کورمم به یې شي، هغه د ګمبیلم ده. انشاءالله پیوریفیکیشن پلانټس به درته ولګو او په ذریعه پایپ لاین به هر کلي ته چې انشاءالله اوبه رسوو. دا موږ منشور ده، دا موږ پروګرام ده، دا به کوو. بل بېروزګاري ده، بېروزګاري ته 2 کارخانې درته لګوو. یو باندې 4 شروع ده، سیف سیمنټ په دا پهاړپور کې غرونو سره لګوو، وله چې هلته ډېر زیات هغه دي ذخایر دي د لاین سټون. او بل به انشاءالله د کورم تنګي ډیم سلیم خان او همایون صاحب الله خان په کوشش باندې انشاءالله وشو، کار په شروع ده. 2-3 کالو کې به دا مروت کنال ډک بیا راځي. او چې ډېر ډک راځي انشاءالله دا پوره علاقه به د ګنو نه ډکه وي. او چې ګني وي بیا دایما وعده ده تاسو چې دومره غټ شوګر میل به درته لګوم په دلته مروتخانې کې چې انشاءالله هغه کې به کم از کم 10,000 کسان چې ده روزګار کوي. بېروزګاري به ختموو، حکومت نوکرۍ به درته پاته و. د بېروزګار هغه کې خو زه هغه ماهر یم. 1.5 کال مې کیا تېر ده، په نوکرو مې تېر ده، نه مې خبر نه مې اخلاق کړې وه. خو صرف نوکرۍ مې وروې او خپل قوم ته مې وروې. او جج ته مې سبا وویل چې جج صاحب آپ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کروں گا. 10,000 میں بل ځل به انشاءالله 30 لاکھ ورکوم. څه خبرې کاته چې وایي نوکریان دي، نوکري به ولې نه، وزیر وسه کلرک خو نه و کړم، بابو خو نه و، وزیر و، وفاقي وزیر و. زه به نوکرۍ نه شم ورکولی. وزارت څه ده انشاءالله خدمت به مو کوو. او دا مداریان چې دي 2 کارنامې تاسو ولیدلې، دی به انشاءالله واپس کراچۍ ته بیړو. او بل چې ده هلته منور خان هغه به واپس هغه ته لاهور ته بیړو. او انشاءالله د الله سره
انور آیت ته وایي چې دی ما بردي کړی او پي ایس او کې پته وګور نه ډایرکټ مې اخیستی و ګریډ 17 خو دومره انتهایي نالایق انسان و چې هغه وبېړه واپس راغی نوکري نه نوکري یې نه شو کولی دی چېرته تقریر کړی ده چېرته ما اورېدلي دي نور سلیم چېرته تقریر کړی ده چېرته تقریر کړی ده تاسو حقوق باره کې تقریر کړی ده نشي ژبه نه ته ګونګ دي ګونګ ګونګ بل او یو مولانا صاحب درته شیخ الحدیث صاحب یاره پرېږده نیک انسان ده خپل مدرسه وچلئ ولې ته دا ګن ته راغلی خو مولانا چې ده فضل الرحمن دا خو د مروتو دشمن ده سوربن یې در ناغه که سیپاک یې در ناغه که نقصان یې در که اوس تاسو پوه نه شو اوسه پورې نه پوهېږئ دا پردې درې کو سترګو نه دا دشمن ده د مروتو هلته درانۍ ده شکر ده چې عمران خان په مخه راخستی ده اوس کور کور ته ورګډېږي خلکو ته اوس خواست کوي چې ووټ راکړو دا فرعونیت چې دا خدای پاک نه خوښوي دا نواز شریف چې دا تکبر واله تکبر دا تکبر والو خدای پاک ته تکبر نه خوښوي عمده دنیا کې هغه ورکوي داسې هغه کې چې بیا یاد به ساتي لس کاله قید شي زه خیال و زه مغل خاندان بادشاه یم تا موږ نه پېژنو چې ته څه او ته څه وې چې ته اوس وایې چې زه مغل خاندان نه تعلق لرم نو اوس پټ ناسته وایي آؤنګه نو راشه سړی راشه که نه ما خو جیل تېر کړ ما ته ویلي وو خلکو چې نیسي دی معلوم یې دی نیسي زه مقابله کوم ما اقلا نه ده کړې ما ډاکه نه ده اچولې نوکرۍ مې ورتي بیا به ورکوم عزیزانو خپل لیډرانو پېژنو دو نس دو دا شی نه نه ډکېږي دو سترګې وشي دي دو وشي دي وشي چې وژه سړی ته ممبر کیا به ځان ډکوي که تا به ډکوي ولې سوچ نه کوم ولې سوچ نه کوم اوبه نه درکوي چې اوبه نه درکوي نور به داسې درکوي ځي پر ځي زو د اوبو ډارېږي اوبه مو نشته اوبه نشته سړیا د ده کلي ممبر ده اوبه نشته دا خو شرم وکړم نو خبرې ډېرې دي خو چونکې اوس به هغه ده مشام ده زمونه وي موږ به اجازت اخلو ما نورنګ کې یو پروګرام ده بیا به لکي ته راځم دو خیال ده چې زه مداري یم هر څوک مې غواړي څوک مې یو طرف ته یو پښه کوي بل مې حقن ما یار نور خو خانان دي رونه مې لیدو ته وایو که نه وایي ته جذباتي یې ما جذباتي یار ما عمر وګو جذبات اوس خدای دپاره غاړه خو مې برباده کړه اوس نور څه غواړم بیمار به مو انشاءالله بیا به راځو ښه غټه درنه جلسه به کوو مشه منصور او وایي که نه پاور شو پاور شو به کوو انشاءالله یو جلسه به کوو هر غټ کلي کې به یو جلسه کوو چې دو وګوري او زه خو امید کوم چې الیکشن نه به اول انشاءالله دا کډه کوي واپس به کراچي ته پاکستان زنده باد